اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نکته دا ده چې شیطان او ابلیس منځ څه فرق دی. شیطان که تاسو وکسوی یوه خاص نمه نه ده، یوه عام نمه ده. ابلیس یوه خاص نمه ده. ابلیس مغه کس و چې قرآن کې ویلي شوي دي فسجد الملائکة کلهم اجمعون الا ابلیس. ابلیس سجدې نه انکار وکړلو، هغه معین شخص معین فرد نمه قرآن کې مغه ته ابلیس ویلی شي. اما شیطان لفظ که تاسو وکسوی شطنه نوتلی دی. شطنه مطلب دا دی چې هر هغسې کس یا سړی چې هغه د شر و د فساد جړ و بنیاد وي، هغه ته شیطان نه ویلی شي. مقصد دا دی چې قرآن کې شیطان ټکی هر وخت کس د پر استعمال شوی دی چې هغه شر جوړوي، چې ته فساد جوړوي، فتنه جوړوي، لنجه جوړوي، جګړه جوړوي، دعوه جوړوي. هغه نامه قرآن شیطان ایښي دی. تاسو واکسوی پروردگار علم یی من الجنة والناس، یعنی شیاطین جناتو نه کیدای شي، انسیا کیدای شي. ایزا ضروری نه ده چې شیطان ټکی اخ شیطان د پر استعمال شي چې کوم ابلیس سره مقابله کوي یا چې کوم موت ته نه بریښي. هر هغه کس شیطان بلای شي ته چې هغه شر و فساد و فتنې جوړولو کې مخکې وي او کوشش کوي. تاسو وکسوی ابلیس شیطان څه کومه دی، ابلیس څه کومه دی. پروردگار علم ابلیس او شیطان نه وګرځولی. قرآن کې آیا دی من الکافرین، یعنی من الکافرین مطلب کان من الکافرین، یعنی هغه کافرین نه و. داسې نه میزان کې تفسیر میزان کې یوه نکته بیان کړي دی چې ساره من الکافرین، یعنی مطلب دا چې کافرینو نه وګرځېدو، مطلب یعنی ځان خپله کافرینو نه حساب کړلو. مطلب پروردگار علم ذاتی طور سره چوک شیطان و ابلیس نه جوړوي. دا دی چې انسان انتخاب خپله دی چې شیطانات طرف ته ځي که رحمانیت طرف ته ځي. کوشش وکړو انشاءالله چې ته شر و فساد و فتنه وي په کار د هغه نه ځان وساتو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.